او که نجسه وي هر څومره چې وي نو مونځ پکې صحیح کېږي. یاده دې شوه. او په نزد د ائمو ثلاثو طهارت د صوبې د شروطو د صلات نه دی. که صوبه دې پاکه نه وه نو مونځ دې نه صحیح کېږي. لکه طهارت د بدن چې څنګه ده شروطو د صلات نه دی، طهارت د صوبې هم دی. د ائمه ثلاثه وایي. او اوزاعي څه وایي؟ وی طهارت د صوبې شرط د ابتدا د صلات دپاره دی، د بقا دپاره نه دی. څه مطلب؟ چې مونځ شروع کې جامه به پاکه ساتې، او که جامه نجس او مونځ پکې نه صحیح کېږي. که مونځ د شروع کو په دې منځ کې نجاست دې په وجود راوغورځېده، خیر دی، د بقا لپاره شرط نه دی، مونځ دې صحیح دی، باقي یې وساته. یو ځل بیا ووایه، په نزد د امام مالک طهارت د صوبې د شروطو د صحت د صلات نه دی. طهارت د بدن دی، ګورئ، طهارت د صوبې نه دی. نو په نجسه صوبه کې مونځ صحیح کېږي، اگر چې مکروه نه ده، بهتره نه ده، خو مونځ صحیح شو. بهتره ګورئ هم ورته وایي چې نه ده، خو مونځ صحیح شو. ائمه ثلاثه وایي چې طهارت د صوبې د شروطو د صحت د صلات نه دی. څه مطلب؟ چې ابتداءً به هم پاکوي، او که په میانځ کې پې نجاست راوغورځېد بیا هم نه دی، بیا هم مونځ به ختمې، دوباره به شروع کې. او اوزاعي څه وایي؟ وی د ابتدا دپاره د شروطو د صحت د صلات نه دی، یعنې مونځ چې شروع کې نو جامه به دې پاکوي او بقا له نه دی. څه مطلب؟ که چېرته وروستو په مانځه کې دننه صوبه دې نجسه شوه، چا نجاست در باندې راوغورځاو، نو خیر دی، د بقا دپاره شرط نه دی، هم په دغه نجاست کې مونځ باقي پرېښ وکړه، مونځ دې صحیح دی. یاده به شي د امام بخاري میلان څه ته دی مولانا صاحب؟ مسلک د مالک ته دی. د میلان مسلک د چا ته دی؟ د مالک ته. زه اوس اذا القیه چې وغورځولی شي په شا د مصلي قذر او جیفتن. قذر څه ته وایي؟ ما یستقذره التبع یا ما یستقذره الشرع. بعد چیز قذر دی، ما یستقذره التبع، طبعیت ورته ښه نه وایي، خو شریعت ورته ښه وایي. شریعت ورته نجس نه وایي، لکه قڼی او بوزاق شو. طبیعت خو دې تنفر کوي، طبیعت. شریعت وی خیر پاک دی. او بعد شی قذر شرعن وی، لکه وینا بول غلازت شو. نو که قذر نه د لومبۍ معنا واخلې او د تنویع دی، هغه څیز چې مستقذر طبعا وي شرعن نه، نو د جیفتن نه به هغه واخلم چې مستقذر شرعن وي. دوه نوعې شوې. نو په لومبۍ کې خو اختلاف نشته، که په وجود د قڼه پرېوته یا لاړه یا بلغم پروا نشته. او په دویمه کې اختلاف دی. او که د قذر نه عام اخلي نو بیا د قذر او جیفتن، قذر او جیفتن، بیا به او د شک د راوي ده کم. قذر نه مراد به مستقذر شرعا واخلم، نو او به د شک د راوي نه کم. نو لم تفسد علیه صلاته، مونځ پې فاسد نه دی. چا طرف ته میلان وکړه؟ وایه که نه امام مالک ته. قال وکان ابن عمر، که ته وایې دا خو د اوزاعي مذهب دی ځکه په مانځه کې پرېوته، نه، اوس به ووایي قال وکان ابن عمر اذا رأى چې اولی به د په صوبه کې دمن وهو یصلي، او مونځ به یې کو، وضعه، وینه به یې په مانځه کې لرې کو، مضا فی صلاته. دا په مونږ دلیل نه دی ځکه د دې وینې مقدار نه دی معلوم. کېدای شي دا هغه مقدار دی چې معفو، دا خو مې ویلې وه که نه. وقال ابن المسيب والشعبي اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة سر د جنابت یا غیر قبله ته، او تیمم فصلى ثم ادرك الماء في وقت لا يعيد، سر لاړ شه اذا صلى وفي ثوبه دم، مونځ یې وکړو په صوبه کې وینه وه. دا وینه خو د اول نه پکې پرته ده ته اوس پته ولګېده. یا خدایه، وینه د کوم وخت نه؟ نو د دې دواړو آثارو نه معلومیږي چې د امام بخاري مسلک میلان مسلک د چا ته دی؟ د مالک ته دی. د اول نه وینه وه، ابتداء وروستو نه. نو ګوره مونځ یې پکې وي فصله. مونږ وایو د وینې مقدار نه دی معلوم، ممکن ده چې دا هغه مقدار چې معفو ده. یا جنابت اثر د جنابت، مونږ وایو چې د اثر د جنابت به هغه چې هغه مقدار به څه وي؟ معفو لږ وي. یا غیر، لیکن که ته وایې چې نه مړه جنابت خو ډېر وي اثر مني، نو د سعید ابن مسیب او د شعبي قول په مونږ حجت نه دی.
دا تابعین دی ردی قول مونږ له حجت دی یا مونږ غیر د قبله ته وکړو مونږ غیر د قبله ته وکړو او بیا راته په وخت کې پته ولګي د وخت باقي چې دا خو ما نور روخه چې دا خو او تا خپله تحري کړي وي مونږ صحیح دی عند الکل تیمم دی مونږ دی وکړه وخت باقي دی او به دی ومونځ دی بس هغه مونځ شوی دی عند الائمة الاربعه ثم ادرك الماء في وقت لا يعيد داسې وسر اسې ضمنا مسلې راوړي ښه اصل کې دم او جنابت دی زه سر پسې کا نو دلته څه وایي عبدالله ابن مسعود وایي راویان دي ټول تېر شوي دي وبه قال حدثنا عبدان یو ځلنا او بار بار تاسو ته ما ووي چې د نوم عبدالله ابن عثمان دی او مشهور په عبدان دی او یوازې د نه د ټولو صحاح راوي دی او پلار عثمان دی عثمان ابن جبله عثمان ابن جبله دا هم ډېر محدث دی او ابو اسحاق وعمر بن عبد الله السبيعي بار بار تیریږي قال حدثني عمرو بن ميمون چې عبد الله بن مسعود حدثه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان یصلی عند البيت بیت الله په خوا او ابو جهل او داغه مرګري له جلوس ای جالسین اذ قال بعضهم او بعض الذي کافرانو لبعض ايكم يجيءكم يصلي براتلو کې بصلاه جزور په پیروان د جزور الکه پیجنه کنه پیروان مې وی دا حدیث تیر شوی دی پیروان او جزور خدا اوخته وای او دا اوخ پیروان نی نو دې کې تقدیر دې دلته نشته بل ځای کې شته بیجیء بصلا آل جزور بني فلان بصلا جزور د جزور نه مراد هغه جنس به مراد کو څه به مراد کو لکه ابل نه چې موږ جنس اخلو ابل نه ان له ابلا هغې نه خو مذکر مؤنث ټول اخلو که نه دا معنا شوه فیدعه کیدي په شا د محمد صلی الله علیه وسلم اذا سجده نو پاسید اشقا د قوم نه یاد دی عقبه ابن ابي معيط فجاء به فنظر انتظار ورکو نبی علیہ السلام ته حتی اذا سجد النبي صلی الله علیه وسلم وضعه على ظهره بین کتفیه عبدالله بن مسعود ما قتل ولا اغني شيئا پیغمبر ته څه فایده نشو رسوله ولې زه خو کشرم او پردې غلام هم اس به نشو کولی لو كانت لو د تمنی لري اربان که د ما دپاره منعوي منع قوم ته وایي ځکه قوم سړی بچکی منع کوي د غلطو نه قال راوي وایي ابن مسعود فجعلوا شروع شو د کافران یضحکون خندلې ويحيل بعضهم على بعض په یو بل ور پرېوتل د خندانه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد سجده کوونکی لا يرفع رأسه حتى جاءت راله فاطمه چا خبر کړه نو ماشومانو ته څوک غږ نه کوي راله فاطمه نو وی غردو دا صلاه د شاه مبارک د حضور پاک نو فرفع رأسه سر پورته کړه ثم قال اللهم عليك بقريش الکه ظاهر متواتر څه معلومیږي رفع رأسه وایه چې مونږ یې پوره کړی دی که نه وایه که نه فرفع رأسه کوم ځای پوره کړی کوم ځای په سجده پروتو نو فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش سر سجدې نه پورته که مونږ ختم کړ حضور پاک ته خو پته ولګی چې زما په شا نجاست واقع دی مونږ مې لړ خراب شي مونږ یې کوم ځای پوره کړی او بیا اللهم عليك بقريش درې کرته وایي الزم عليك لازمه کدا عليك دا الزام او د هلاکت ته په درې کرته وي نو شق ذلك عليهم اذا عليهم قال وكانوا يرون او دې ته پته و چې دعا په دې خار کې مستجاب ده ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ودار الناس وليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وما يشمير لديه دا وليد بن مغيرة دخا عمارة ابن وليد بن مغيرة وراوي ته یاد نو فولدي ابن مسعود ما دي قسم په غزاتي اذا ما صاد هغه په لاس کې لقد رأيت الذين عدلتم سرعا لقيت سرعا لو لپراتو په قالب کې چې قریب د بدل نو دي سوي ورسخه دي نه سمالومه دا خو ظاهر کې د اوزاعي دلیل دی ولې د اوزاعي دلیل دی وګوره ابتدا کې خدای رسول الله مبارک صوبه پاکه اخ خدای صوبه ته پاکه بقاء انس شوا نجس شوا دا دی پیغمبر مبارک بقاء نجس شوا زم ستا دلیل به الله وګرځي چې پیغمبر مبارک مونږ پورا کړی مونږ خو نه دی پورا کړی ها پرسته په بخاری کې راشي چې فلما صلى چې مونږ یې وکړو بیا علیک بقریش نه ویلې هغه دلیل دی الله اکبر پوهیږي بل روایت کې بخاری کې شته فلما
صلى ای فرغ من صلاته نو بیا دا خیره کړې ده هلته خو یې مونځ جاري پرېښی دی نو موږ به له دې نه ګڼ جوابونه وکړو یو ورته زه کوم یو به زه داسې جواب درته وکړم چې دې ته به جواب قیامته پورې به څوک جواب راونړي زه درته خپل طرف را کوم د دې جوابونه څه دي یو خدا دی چې رسول الله مبارک ته څه پته وه چې زما په شا څه شی غورځېدلی پیغمبر خو به په مونځ کې ډېر زیات مستغرق و رسول الله مبارک په مونځ کې به څو مستغرق به خو به دونه مستغرق و چې پته به ورته نه لګېده نو هغه ته څه پته چې زما په شا څه شی دی پاک شی غورځولی دی نجس یې غورځولی دی یوه شوه د اوبو مشک یې غورځولی دی هېڅ پته نه لګي د اوبو د مشک نه به بېږي یوه دویم بعضې علما هغه روایت بالمعنی حسابوي دا اصل دی چې پاسېد نو خیره وکړه هغه د راوي خپل زعم دی او ګمان دی چې مونځ یې خلاص کړی دی دوه شو دریم جواب یې څه دی وایي دا لومبۍ زمانه وه بلکل د مکې مکرمې نو هغه وخت کې خو په مانځه کې حرکات هم جایز وي مانځه کې ګرځېدل او خبرې هم جایز وي نو ممکن ده چې هغه وخت به د طهارت د ثیابو شرط نو لیکن زه راته ښکلې خبره وکړم د دې جواب دې پیدا کړي چې دومره ډک لرې څوک راوالي او د حضور پاک په شا باندې وغورځئ نو آیا دغه نجاست په بدن ته رسېږي که به نه رسېږي بلکې عموما خو به هغوی لنګونه واله او د کمیس په ځای به صادر او صادر به ترې کله غورځېده علی ظهره معلومیږي دا چې په صوبه نه په دا شا یې ورته غورځولی دی او که په شا نه شي په صوبه هم شي نو مولانا ته د نجاست ډک شي په صوبه د پاسه په شا ور واچوه نو د هغې اثرات به بدن ته رسېږي که نه نو نجاست د بدن خو د ټولو دپاره دا که په منځ کې شي نجس شي او که د مخکې نه نه مفسد ګرځي طهارت د بدن خو دې کې اتفاق دی چې دا نو ما هو جوابک فهو جوابنا زر علما له څه دی جواب لرې د وینو د سوټو ډک راوړه او د حضور پاک په ملا زه اوس ته یو کار وکړه معمولي غوندې په دې شا د پاسه لږې غوندې لون لاس کېده چې داسې لږ لون دي چې د هغې هغه اثر به وجود ته رسېږي او که نه او دی غټ لرې غورځولی دی فاطمه پسې اطلاع تلې ده ا د کوره راغلی ده او حضور پاک په سجده پروت و هغې ته غورځولی دی نو دونه ساعت کې به د دې دا نجاست ته د کمیس د لاندې وجود ته نه رسېده دا راوړه جواب اوس د دې جواب څه کوې چې دې جواب ته اړو چا تعارض نه دی کړی حاصل د مسلې څه دی مولانا یا خو لومبۍ زمانه وه مونځ کې دا ډېر شرطونه وروستو زیات شوي دي یا دا به ووایم چې پیغمبر مبارک مونځ مات کړی دی دا ښکلی جواب دی ځکه دا دلیل دی او چې کوم ځای کې فراغت د مانځه دی هغه د راوي د طرف نه خپل زعم او ګمان دی خلاصه شوه خبره اوس به راشو مولانا صاحب د حدیث نه ګڼ شمېر مسلې راوځي یو خو دې دا راوځي چې یصلي عند البیت چې حضور پاک سره د دې دومره دشمنۍ چې کافرانو دشمنانو بیا به پیغمبر مبارک د بیت الله خوا کې خپل مونځ کوه ډېره موده په دار ارقم کې و کله به بار هم راوته بل دې څه معلومه شوه د کافرانو د حضور پاک سره ظلم څومره زیاتې یې کړی څومره ظلم یې کړی او بل د پیغمبر مبارک صبر او بل دې دا معلومه شوه چې یو انسان کې طاقت نه هغه مؤاخذ نه دی عبدالله بن مسعود غریب کې وس نو او دا هغه وخت مو چې جهاد لا حکم نو نه د دفاعي نه د اقدامي بل دې څه معلومه شوه علیک بقریش خیره کول کافرانو خیره کول بلکل ثابت دی کولی شي دېرش ورځې رسول الله مبارک د بیر معونه د شهداو د وجې نه هغه ظالمانو ته خیرې کړې دېرش ورځې او باینه په نوم خیرې کول هم ترې ثابته شو او قبولیت ته خیر هم ترې ثابته شو او هغې چې د کوم استدلال کوي د اوزاعي دلیل نه لیکن مالک صاحب څه وایي هغه وایي چې بقا کې شرط نه دی ابتدا کې هم شرط نه دی مالک صاحب چې څنګه معلوموي چې وروستو رکعتونه په نجاست کې وکړل جامه نجسه وه او صحیح دې مونځ دی نو که د ابتدا نه جامه نجسه بیا هم صحیح ده
ځکه چې څومره شرطونه لري هلکه په نیمه کې یو دس مات شو نو حکم د اول او د نیمې یو دی که نه دی وایه په نیمه کې التفات د قبلې نه راغی نو د اول او د ابتدا او د اخر حکم یو دی که نه دی پوهېږئ نو دې کې هم د ابتدا او د انتها نو دې کې خو انتها راله خو د ابتدا هم دغه حکم شو او ما ته جوابونه وکړله ورپسې شه باب البزاق باب البزاق والحقاق ونحوه في الثوب وقال عروتان المسور ومروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقع في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده داسې توردن ذکر کوي ځکه بزاق او مخاط خو عند الکل نجاست نه دی خو دا څه ذکر کوي توردن د نجاساتو ولې ذکر کوي توردنه چې څوک دا ونه وایي چې ګنې قڼه په جامه پرېږدي ګنې جامې نجسه کړه څوک خراش کې په جامه پرېږدي او جامې نجسه کړه دا توردن وایي ونحوه فی الصوب دقه رنګې په صوبه قیاس د بدن هم کوه ها نو عروه نقل کوي د مسور نه او د مروان نه چې خرجهم اقه د حدیبیې ذکر دی مروان پکې دی یاد دي د مروان دقه د حدیبیې روایات نقل کوي نور نه نو ما راته نور تفصیل ویلی دی فذکر الحدیث وما تنخما نخامه خراش کې نه غورځو نبی علیہ السلام یو خراش کې نخامه خراش کې پیژنې چې دا د مرۍ دا چلو کې پوهېږې پې هغې ته وایي خراش کې الا وقعد مگر واقع کېده به په کف د یو رجل د دې صحابو کې فدلک بها وجهه وجلده ماشاء الله دومره د صحابي مینه وه چې د حضور پاک هغه خراش کې به یې راغېشته په مخ به یې مګه په جامه هم نه په مخ په لاسونو هم نه په مخ او په ټول سر باندې دې نه علما دا معلوموي چې دا خو اگر چې دا خو د پیغمبر دا خو نجس څیزونه نه دي خو بیا هم مستقذر طبعا خو وي که نه وي خو د پیغمبر د دې امورو نه هم خلکو هېڅ قسمه هغه طبعا تنفر نه دی کړی او پیغمبر ورته ګوري انکار یې پرې نه دی کړی نو معلومیږي دا چې نخامه څه شی دی وایه دا پاکه ده طاهره ده اسم پکې نشته یعنی مستقذر طبعا خدا خو طاهره ده په جامه پې نه پلیتېږي دې نه څو خبرې معلومې شوې یو طهارت د نخامې دویم ته څه معلومه شوه نخامه بهر غورځول کوشش کوه چې بار تېری نه کړي تېرول هم ګناه نه ده او دریم حب د صحابه د رسول الله مبارک سره دومره مینه او بل تبارک بآثار النبي صلى الله عليه وسلم شبه وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن انس رضي الله عنه قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه قال ابو عبد الله طوله ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس عن هم دقه مخکې حدیث دی مخکې ده باب لا يجوز الوضوء بالنبي ولا بالمسلم وضوء بالنبي کې مې تفصیل ویلې د کاکاجي ما ات کوم عادت نبی څه ته ویل کېږي ما ينبذو لغت کې چې کوم شی غورځول کېږي هغې ته ویل کېږي او په اصطلاح کې څه ته وایي ماء القي فيه التمر او الزبیب تمر او زبیب پکې واچي هغې ته وایي ما ویلي و که ستاسو یادي ما وی چې لږه تورشوالی پکې استغوالی پکې پاتې نبیز ورته وایي او که مکمل خوب شو ټینګ شو نقیع ورته وایي بیا اوس واوره معاد کوم خبرې خیر دی ښه اوس واوره ما څه ویلي چې دا نبیز به خالي نه وي یا به دا مسکري یا غیر مسکر که مسکرو نو نجس هم دی وضو هم پې جایز نه دی که غیر مسکرو بیا به خالی نه وي یا به مطبوخی یا غیر مطبوخ که مطبوخو بالاتفاق به وضو جایز نه دی پاک خودی خو وضو جایز نه دی او که غیر مطبوخو بیا به خالی نه وي یا به حلو راغلی یا به نه راغلی که نه وراغلی اوس تازه پکې اچولی دي په اعتبار د ما یکون ورته نبیز وی نبیز دا نه دي بالاتفاق به وضو جایز او که حلو راغلی بیا به خالی نه وي که حلو رقیقه شدیده وه نو بالاتفاق به وضو جایز نه دی بیا خو جوس شو شربت شو
او کحول و رقیق او هغې کې اختلاف دی. څه مې وې که مسکرو اتفاق دی چې نجس هم دی وضو پې جایز نه دی. که مطبوخو شابه اتفاق دی چې پاک خو دی خو وضو جایز نه دی. که حلوه پکې نه وه اتفاق دی چې وضو پې جایزه ده. او که حلوه شدیده وه اتفاق دی چې وضو پې جایز نه دی. کوم صورت کې اختلاف دی؟ چې مسکر نی پخ شوي نه او حلوه رقیق دی. نو هغې کې د ائمو ثلاثو او د صاحبینو مذهب دا چې وضو پې جایز نه دی. ائمه ثلاثه او صاحبین او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې وضو پرې جایز. په ترمذي کې د امام صاحب دلیل تیر شوی دی چې عبدالله ابن مسعود وی كنت معه ليلة الجن. یاد دی كنت معه ليلة الجن فقال ما في إداوتك په دې لوټګۍ کې د سري فقلت له نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور. ترمذي کې دی ویلي ما في إداوتك كنت معه ذو سنوما فكم ذاك وسنوما فليلة الجن کې فقال ما في إداوتك لوټګۍ کې د سري قلت ما بي نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور. دا د امام صاحب دلیل. نو په دې باندې دوی دلته کې سوال کوو چې دا خو ابو فزاره نقل کوي او هغه ضعیف راوي دی. ما ویلو چې ابو فزاره راشد ابن کیسان و یاد دی او ثقه راوي دی. هېڅ ضعف پکې نشته دی. او د دې مې په ځای لري کې 14 متابعین درته ذکر کړي. دی دویم سوال کوي وی ابن مسعود ليلة الجن کې نو وی زوی وی ابو عبیده لو کان معه ابي لعد من مناقبنا. ما څه جواب کړو؟ مې هغه چې قرآن شریف کې ذکر شوی دی هغې کې نو که هغې کې وی منقبت به او بل دی وی چې ابن مسعود وی چې لیس معه احد منا. ما جواب کړو چې نه مصنف بهقي کې وګوره هغې کې څه دي لیس معه احد منا غیری راوي حذف کړی. بهر کې دلیل زمونږ مضبوطو لیکن امام صاحب رجوع کړی د خپل قول نه صاحبینو قول ته. ولې رجوع کړی دا؟ دلیل مضبوط دی خو نسته قرآن اخله. قرآن کې څه دي چې فإن لم څنګه دی فلم تجدوا ماء فتیمموا. دا اوبه نه دي اوبه نه دي نوم یې د نبیذو دی. اوبه نه دي نوم یې د چا دی؟ د نبیذو دی. او ما تاسو ته ویلي که خوان رنګ بوی په یو طاهر شي باندې بدل شي وګوره نوم د اوبو باقي دی که نه؟ که نوم د اوبو باقي وي لکه د اوبو کې د شیمپو اچولی دی ډیټال دی اچولی دی اوشنان دی اچولی دی یو دارو دی ښه اوشنان دا پکې واچي اوبه ستغې شي خیرې بودي بیا روپاڼه دی اچولي فقهاو لیکلي. نو ګوره نوم د اوبو باقي دی او سیلان او رقیت هم پکې شته وضو پې جایز. او که سیلان او رقیت نو ټینګې شوی وي یا نوم د اوبو نه شینچی وته وی نو بیا طاهرې دي ځکه په طاهر شي دا درې بدل دي او مطهرې نه دي. یاده شو خبره؟ نو دلته کې وی وضو بالنبیذ ولا بالله يجوز بالنبیذ. بس اوس پکې مونږ خبرې نه کوو ځکه امام صاحب رجوع کړی دا وکرهه مکروه ګرځولی دی وضو لره. حسن بصري ابو العالیه قال عطاء التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. صحیح ده کنه؟ لبنم اوبه دي خو نوم یې بدل دی اوس پی ورته وایي او نبیذ هم. زه ورپسې شه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام باب غسل المرأة ابان الدم. اسکر شراب په معنا د مشروب نو حرام شو مونږ مته وایي. نو چې حرام شو نو وضو پې جایز ده نه نه. اوس سوال کوه چې مناسبت د باب سره نشته. ولې نشته؟ بلا بالمسکر شو که نه؟ او دویم دا چې د نبیز حدیث یې راونړه مرفوع شراب اسکره نو نبیز مقدمه د خمرو ده. څه مې وی؟ مقدمه. نو مقدمه د شي په حکم د شي کې خیر و خلاص دا اوس نو دا بعضې متعلقات د نجاساتو راوړي. ښځه د پلار نه وینې ځي د مخ نه. امام بخاري غرض څه دی؟ یو دا
چې خپل نږدې دی رحم محرم دا عمل کولی شي او وینه نجسه ده، اگر چې د پیغمبر په هغې قیاس مه کوه، خو چې د پیغمبر هغه وینځلې کېږي چې طاهره ده، د نورو خو په طریقه ولا بېدی. او قال ابو العالیه امسحوا على رجل، ما په خپل باندې مسح وکړئ. مثلا مراد هغه مسح مصطلحه نه ده، زور وکړئ چاپي، فانها مریضه، دا چاته وي؟ دا خپل اهل عیال ته وایي. شابه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وسأله الناس وما بيني وبينه احد باي شيء يجرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما بقي احد اعلم به مني. كان علي يجيء بتبسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم فأخذ حسير فأحرق فحشي به جرحه. فرمایي سهل ابن سعد ساعدي سوال وکړه د سهل نه خلکو، پوهېږې پې وما بیني وبینه احد، راوي وایي چې زما او د دې سهل په منځ کې بل څوک منځ کې نه و، زه ما ته نږدې و. څه مطلب چې دا حدیث راته پوره یاد دی، ګورئ زما او د هغه په منځ کې هېڅ څوک هم نه و. دا څوک وایي؟ دا د ابو حازم وایي. د ابو حازم نوم سلمه ابن دینار دی. ښه هغه وایي وی بأي شيء دویه، پس چې علاج شو د زخم د نوم د احد. فقال ما بقي احد اعلم به مني، ولې؟ ځکه دی آخر من مات من الصحابة بالمدینة المنوره، نو ما ته هر څه په سترګو لیدلي دي، بل سړی به نقل د بل صحابي نه کوي، ما لیدلي دي. نو کان سوی علي یجیء بترسه، پړال خپل په هغې کې اوبه وایي، او فاطمه تغسل عن وجه الدم فأخذ حسير فأحرق فحشي به جرحه. بخاري کې مې ویلي دي زخم پې ډک شو. نو حدیث نه څه مسلې مناسبت د باب خدا چې د فاطمې ولا زخم وینځلی. نو لور داسې قسمت څه مطلب که جامه نجسه شي، وجود نجس شي او لور د له هغه وینځي نو پروا نشته، خپې د لینځي، لاس د لینځي، سر د لینځي، هېڅ نشته. لور ښځه مور خور دا کار کولی شي، دی مناسبت شو. حدیث ته مسلې ډېرې معلومې شوې. یو خدا چې علاج کولی شي، دا منافی د توکل سره نه دی. توکل دې ته نه و چې اسباب مې استعمالوه، دا خو تعطیل الاسباب دی، د پیغمبر علاج شوی دی. یو شو. دویم چې پیغمبر زخمی شوی دی، الله نه زخمی کېږي. او که ته والله یعصمک من الناس، هغه د مرګ نه به دې بچ کوي. سحر هم پې کېدی شي او زخم هم پې کېدی شي. نو یو دا چې پیغمبر زخمی کېږي، خدای نه دی. دوه شو. دریم ته څه معلومه شوه؟ دریم دا چې خپل لور دا پلار له خپه لاس مخ وینځلی شي، لاس جنګولی شي. څلورم ته څه معلومه شوه؟ د وینې، اگر چې د پیغمبر په دې به قیاس په بل طریقه وکړو چې د حضور پاک وینه سره ده دی چې دا طاهر دی فضلات، او هغې ویندي زموږ دا خو په طریقه اوله به ویندي. دا ته څلورم معلومه شو. او پنځم څه زخم باندې ایره چاول، ایره پاکه ده، پته ولګېدل، په زخم یې اچولی شي. ایره پېژنئ که نه؟ پوزه کې چې وسوځئ اپې واچئ، دې سره زخم بندېږي. هغه د زخم هغه چې کم ځای باندې وینه راوځي، نري رګونه هغې سرونو کې دا ونښلي، نو ورباندې بند شي، خو لږ زور به ورسره کوې پې. او بل دا چې د ترغیب دپاره ځان ته اعلم ویلی شي. ما تاسو ته ویلي وو که نه؟ ترغیب دپاره چې خلک متوجه شي چې نیت دې لویوالي نه، نو دا دې ویلی شي دا پکې راغله. زوس ورپسې شه. باب السواك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن ابي برده عن ابي رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستعمل بسواك بيده يقول احرم والسواك في فيه كانه يتروع. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بسواك. جی باب السواک. نو مولانا صاحب د سواک متعلق تاسو ته ما یو څو مباحث ویلي، لږ مختصر معات کوم، ډېر نه. یو سواک څه ته وایي؟ سواک او مسواک ما یدلک به الاسنان، ما یدلک به الاسنان من العود، ما یدلک به الاسنان من العود. او دې فعل ته استیاق وایي. استاک یستاکو استیاکن باب دی.
او استنان هم ورته وایي. استنان دلق الاسنان، ما يدلق به الاسنان من العود، ایته مسواک وایي. مسواک په کسرې د میم هم ورته وایي او سواک هم ورته وایي. د فعل ته استیاک او استنان وایي. ښه یوه شوه. جمع څه راځي؟ سوک او مساویک. مساویک کې مې د مامون او د هارون رشید د زامنو د امین خبر هم درته کړی. جمع سوک راځي یا مساویک راځي. او په لغت کې څه ته وایي؟ مګل. ماخوذ د تساوک الابل نه، چې اوښان یو خوا بل خوا منډې کړي. نو دې کې هم دا مسواک په خوله کې یو خوا بل خوا خلک اړی راړی، دې مناسبت شو. دا خو معنا لغوي اصطلاحي شو. دویم مې څه ویلي؟ ربط. دلته ربط ذکر کا. ربط دا دی چې دا مسواک هم د وضو د متعلقاتو نه دی. ځان لی ذکر کړي د وضو د متعلقاتو نه دی، نو ځان لی وله بابونه راوړل. هغه مره ډېرې نه دي راوړی کوم چې نور علما راوړي دي. دی خو هغه احادیث راوړي چې د په شرط برابر وي. نو د په شرط پکې یو دوه حدیثه برابر وو، نو هغې له یو دوه بابونه کېښودل. دریم مې څه ویلي وو؟ مقدار د مسواک بسي. خو درته یاد دی، دوباره یې ونه ویم که نه. څلورم کیفیت د مسواک هم درته یاد دی انشاءالله. یاد دی؟ اووم مې څه ویلي وو درته؟ فواید مې هم ویلي وو درته، هم درته یاد دی انشاءالله. او اتم مې څه ویلي وو؟ په رمضان کې د مسواک، چې رمضان کې مګلی شي او که نه، دا مې ویلي درته. او بل مې ویلي چې ګوته قایم مقام د مسواک. دا مسایل مې ویلي درته مولانا صاحب. او یو مسله دا وه چې دا د سننو د وضو نه ده او که د سننو د صلات نه ده. یاد دی؟ نو ما خو ویلي وو چې د سننو د صلات نه خو موږ انکار نه کوو، خو مستحب سنت دی. ځکه ابن الحمام وایي چې په پنځو ځایونو کې مسواک استعمالولی شي. یو پکې عندل صلات دی، موږ انکار خو نه کوو، خو سنت مؤکده کم یو دی. نو زمونږ په نیز باندې د اودس په وخت کې، شافعي احمد په نیز باندې د مانځه په وخت کې. یاد لري دا؟ او ما خپل دلایل درته هغه دلیل دی چې کم کې د مانځه کې دی چې لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. زما هغه دلایل چې لامرت عند كل صلاه، لامرت بالسواك عند مع الوضوء عند كل صلاه. ما خپل دلایل ویلو. لامرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاه، یا السواك مطهره للفم مدرات للرب الى غير. او خپ اقوال هغه وخت کې راځي چې کوم وخت کې ته اودس کې بهر کې جواب بو کو عند كل صلاه، چې ما وی عند د قرب حسن د پاره راځي او مانن د پاره راځي. ما سره جیب کې پیسې دې عندي 1000 روپیه او پکور کې دې عندي 1000 روپیه. نو که مانځه سره متصل مګي او عند وته وي، او که اودس سره مګي او دست صلات ته او مسواک للوضو شو، وضو للصلات، نو مسواک للصلات شو. او یا به مضاف مقدر کما عند وضوء كل صلاه. خیر و خلاص. قال ابن عباس بتنوع النفس استنى ولا استياك و استنان یو معنا ده. دلته ابو برده نقل کوي د پلار نه چې ابو موسی اشعری دی. قال اتيت الناس فوجدت يستنوا بسواك بيده يقول اوع اوع. یاد دي کنا مبالغه وکي کیفیت مې له سواک فی کانه يتهوع. دا سه مسواک کې مګل کې بندقه کوي. دو سر پسې شه. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. هذا غور قيام من النوم كما ویلو ښا يدلو فاه بالسواك شوا باب دفع السواك الى الاكبر. وقال عفان قال حدثنا مسواک مشر نه ورکو. څه مطلب؟ کتانه مسواک زیاتی و د بل چا وته ضرورتو نو ته بل ورکولی شي. خو که وخت کسان دوو یو کشر او بل مشر او چاله به ورکې. خو ما ویلو چې دا هغه صورت کې چې څوک د چا د مسواک د ملګرو نه او دا ورکون کې د استعمال د غیر نه ابانه کوي، تقذر نه کوي.
نسواری له ورنکې ها وقال عفان قال او که حدثنا نسواری له دې ورکه بیا سر پرې کوه بل جوړه وه قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن هلکه عمر تاسو خو به که خیر انشاءالله نسوار پرېښي اوس کله ها ګوره چې هغوی پرېښي هم دي ډېر غم ډېر بلاګان پکې مبتلا او پته ولګېدل نه دي پرېښې د اودسونو ځای کې پراته او خدای ته وګورئ مړه خدای ته وګورئ دا څه کوئ په دې مبارکه خوله تر پیغمبر حدیث یو پکې دا ګندونه چې دا اوس ورپسې شه قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني أتوسط بسواك ځان مې ولید په خوب کې مسواک مې وکړ فجاءني رجلان يوم مشرب الكشر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته الأكبر منهما دي أصغر دی ولې ورکو دا ورته نږدې دا نږدې نو ماته دا حکم شو قال ابو جعفر اختصره مختصر دا حديث نعيم دا عبد الله ابن مبارک نام او هغه د اسامه نه نقل کوي هغه د نافع نه دی ګوره بل سند شو عن ابن عمر بس هغه کې صرف اعتوا د اکبر د داوود حدیث نشته نو حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شوې یو خو خوب د پیغمبر وحی ده دا د استدلال یې پیونه بل دا دی چې که ورکې مسواک نو مشر له به ورکې او ورکول هم ثابت شو زه اوس ورپسې شه باب فضل من بات على الوضوء بس دا د وضوء اخیری او متعلق ذکر کوي او ناشنا متعلق وي چې اوسه پورې خدا تیره شو چې وضوء د څه دپاره کې دې دپاره کې چې د په عبادت وکړم که نه وی خوب لی مو کوه هلکه خوب سره خو اودس ماتېږي نو څه فایده ده ټیک شوه ماتې شي دا څه خبره ده لیکن د خوب نه مخکې اسکار وی نو بهتره دا ده چې هغه اسکار په طهارت کې وی یوه دویم دا الله ته دا ښایي چې ګورې الله د ځان پاک ساتل غواړم دا خوب نه خو مې مخلص نشته نو که دا خوب نه راته خوب پکې نه وي زه به هر وخت په اودس کې ګرځېدم ورپسې شه وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مسجعك زيدم لستيتا فتوضأ وضوءك للصلاة او دس وکا پشان وضوءك او دستا د مانځه دپاره څه مطلب دا ځکه وایي چې څوک د وضوء نه معنا لغوي وانخلي چې ګنې لاسونه وینځل او خوله وینځل وضوءك للصلاة ثم استجع سمل على شقك الأيمن پخي طرف دینه مزیت ته یمین معلوم شي او چې پخي طرف سمل مخ د قبلې ته مرادي او طبي فایده هم ده پکې ډاکټران وایي ډاکټران وایي زړه ګس طرف ته دی نو چې پخي طرف سملی نو دا زړه په دې معده را اویزان شي زړه په دې معده اویزان شي نو معده ګرمه نو چې زړه څومره ګرم وي نو حرکت خشته کوي او چې په ګس طرف سملی نو دا زړه خو په رګونو نښتري دا دې بل طرف ته مایل شي نو هغه حرکت ښه نه کوي پخي طرف سملا بیا څه وایي کوم ځای کې دی ثم قل اوایا اللهم اسلمت وجهي ما خپل ذات تا ته سپارلی وجهې نه مراد مخ نه دی ښه ذات خو وجهې سره د ذات نه تعبیر کېږي که د ذات پهچان په مخ کې چې مخ دې پټ که څه پته نه چې څوک دی بل اشرف اعضا په څه کې دي په مخ کې دي ځکه په مخ تعبیر کېږي ذات مې تا ته وسپاره الله څه مطلب ستا په قبضه کې خو اسم دی خو زه د تسپارم د کسب په بنیاد خو زه اختیارمن یم که نه نو ما تا ته خپل اختیار درکړو څه مطلب شو چې الله ما تا ته ځان وسپاره زما د وجود حفاظت وکړه په ویښه خو به یې زه کومه او خوب کې خو یې نه شم کولی زما د روح حفاظت وکړه زما وجود د شیاطینو نه حفاظت وکړه د جناتو نه حفاظت وکړه دا ډېره زبردسته جمله ده تا ته مې خپل ذات وسپاره د جناتو شیاطینو نه د موذي حیواناتو نه د احتلامونو وغیره نه د مې حفاظت وکړه وفوضت امری الیک او ټول کار مې ولې چې زه جمدیم خو د اسبابو خاوند یم زه خپل کار کولی شم اوس خو چې زه سملمه نو نوم خو اخو الموت دی مثل الموت دی زه خو کار نشم کولی خپل کار مې تا ته وسپاره څه مطلب چې کوم کار مې نیمګړی پاتې شو د خوب د وجې نه الله ته یې پوره کړه چې کوم عبادت مې نیمګړی پاتې شو د خوب د وجې نه
الله ته پې اجر راکړي. والجأت ظهري الیک، او شا مې تا ته تکیه کړه، چې کوم څیز ته شا تکیه کړه په هغه ته اعتماد وکړو، اعتماد مې الله په تا دی په بل چا نه. زوی ته نه ویم چې بچې دوده کېږم نه مې حفاظت کوه، ښځې ته نه ویم، څوکیدار ته نه ویم، تا ته ویم. رغبتا الیکه، مینه مې هم تا ته مایل، یره مې هم ستا نه ده. لا ملجأ نشته دی ټیکانه، ځای د خلاصي. منجأ اسم عطف تفسیر دی. ملجا ټیکانې ته وایي چې کوم ځای ته ورځې، کټ ستا ملجا ده، کوټه ستا ملجا ده، تولی ستا ملجا. او منجا ځای د خلاصي ته وایي. منک ای من عقابک الا الیک، عذاب ستا لاس کې دی، بچ کول هم ستا دي. څومره ښکلې دعا ده. اللهم آمنت بکتابک الذي انزلته، کتاب کې ټول عقاید راغلي. ونبیک الذي ارسلته، پیغمبر باندې ایمان راغلل، د هغه ټول صفات او د هغه ټول اقوال او افعال راغلل. دا ووایه. فإن مت که مړ شي من لیرتک فی لیرتک فانت علی الفطرة، فطرت نه اسلام مراد، په اسلام مړ شوې. څه مطلب د دې دعا دا فایده ده چې د ارتداد نه بچ شوې. د دې دا فایده ده چې خاتمه به دې علی الایمان، او وګرځوه دا آخر ما تتکلم به. قال راوی فرددتها، دا مې واپس کړل په نبي سم باندې یو اورول مې. فلما بلغت آمنت بکتابک الذي انزلت قلت ورسولك الذي رسولك قال لا ونبيك الذي ارسلت. وایه بعض حضرات دا دلیل نشي په دې چې روایت بالمعنی ممنوع دی، روایت باللفظ بکې. ولې؟ دا د حضور پاک ورته نبي که ویلي و، د خولې نه څه وته رسول که رسالت مرتبه خو زیات اشرفی، نو رد یې پې وکړه چې نه لا ونبي که ووایه. لیکن مولانا صاحب روایت بالمعنی جماهیر چې څومره د هغې وي جایز دی. د پیغمبر پوره الفاظ چا ته یادېدی شي؟ دا ټوله بخاري او روایت بالمعنی ته نه ګورئ. یو حدیث کې الفاظ یو شانتي بلکې بل شانتي وي، مونږ وایو روایت بالمعنی دی. لکه یو پیغمبر مبارک ناست یو ته تعبیر وکړي په قاعدون سره، بل ته تعبیر چا سره وکړي؟ په جالسون سره. یو تعبیر وکړي په نام النبي صلی الله علیه وسلم، یو تعبیر وکړي په استجع النبي صلی الله، یو تعبیر وکړي په استراح النبي صلی الله. خو څه خبره نشته. یو وی حضور پاک فرمایي انما الاعمال بالنیات، خو یو ویلی دی، د بل ذهن کې هغه څه الفاظ پوره یاد نه دي، هغه وی العمل بالنیه ویلی دی. یو ځای کې راځي چې کل امرئ ما، بل وی چې نه امرئ ما نه وی ویل. نو دا که روایت بالمعنی بند که خو حدیث ټول دی برباد شو. نو جایز دی. خو علما وی چا دپاره چې د لغت په معنا، د فصاحت و بلاغت او قواعد و رموز و اسرار د عربیت باندې پوهېږي. هسې نه داسې الفاظ راوړي چې د هغې د وجې نه څوک پیغمبر ته نقصان ونه کړي. دا څنګه د پیغمبر الفاظ دي، دا خو غلط دي، د قواعدو خلاف دي. نو جایز شو. دلته اوس ولې ورته وایي؟ د دوه وجو نه. یو دا چې دا به محمول کو په اولا، بهتره دا ده چې د پیغمبر الفاظ ووایي، حضور پاک خپل الفاظ ورته یاد دی. او دویم دا چې دلته رسول الله مبارک له دوه صفتونه ثابت کړل. یو نبی که صفت د نبوت، او الذي ارسلتنا صفت د رسالت. د چې معاد کړل دی ورسولک الذي ارسلته، نو هغه صفت د نبوت پکې ختم شو. نو ځکه یې ورته دا خبره وکړه. اوس به راشو مولانا صاحب، فضل من بات علی الوضوء، فضیلت څه شی شو؟ د فضیلت معنا خو درته ما ویلې وه که نه؟ یو معنا ما ویلي ما بقیه فی الاناء، د فضل معنا یو ثواب اجر. دا اجر شو که نه؟ څه اجر شو؟ چې خاتمه بلی بالایمان. اوس به راشو د حدیث نه ګډ شوې مسلې راوځي. یو خدا دی چې اودس کوه چې کله اوده کېږي، وجې دوه ما ذکر کړه. بل دې څه معلومه شوه چې د اودس نه مصطلح اودس ته صلات، اودس کوه. دویم دې څه معلومه شوه پخې طرف سمله، قبلې ته مخ کړه. او دریم څه دا دعا ووایه. او څلورم څه دعا دپاره اودس مستحب دی. اودس دعا دپاره د مریض عیادت لم اودس مستحب دی، یو نیک عمل له دی. څلورم دا چې دعا له اودس وکړه مستحب دی. پنځم په ملاست هم دعا کولی شي. او شپږمه عجیبه خبره درته وکړم چې کوم اذکار متواتره دي یا ادعیه د یو زمان مکان سره خاص کي، هغې کې رفع د یدیو نشته. دا خو په ملاسته کېدی کې خو لاس پورته کول نشته، دا د اوده کېدو سره مختص دی. لکه ما نه ویلې جومات نه وځې
اللهم انی اسألک من فضلک لا سوچتاول خو پکې نشته جمعات ته داخلېږي اللهم افتح لي ابواب رحمت غسلخانې نه روزي ورته کوم الفاظ یا خو دعا ده الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني غفرانك وغيره لاس پورته کول خو پکې نو انور شاه کشمیری وایي کم ادعیه و اذکار کوم دعاګانې چې مختص زمان مکان سره رسول الله مبارک نه پکې رفع دی صاحب اندام پې دلیل شو او بل ته څه معلومه شوه بل دا چې کوشش کوو چې روایت باللفظ وکړي دا ته معلومه شو او بل د دې دعا فضیلت معلوم شو چې سړی الله ته ځان وسپاري نو الله به خاتمه بالایمان کوي او بل دا چې دا به اخیری کې وي بل د تکرار هم ثابت شو رددتها استاد سبق تکرارولی شي دا هم دې ثابت شو زه اوس ورپسې شه مولانا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الغسل وقول الله تعالی وان كنتم هر کله فارغ شو امام بخاری رحمت الله علیه د بیان د وضو نه چې ازاله د حدث اصغر کوي او متعلقات د وضو دا وسره وایي فارغ شو د بیان د وضو نه چې ازاله د چا کوي د حدث اصغر کوي او د هغې د متعلقاتونه نو اوس شروع کوي په بیان د حدث د غسل کې چې دا هلکه سبب یې ووایو ده ملګري دې کم دي او دا نور کتابونه به ووایو